ماشوم چې دی بنیادي طور زموږ سره د هغه چې دی د نشونما درې څلور پهلو دي. یو پای کې د هغه جسمانی نشونما ده، یو د هغه چې دی معاشرتي نشونما ده، یو چې دی د هغه ادراکي نشونما ده، یو د هغه چې دی زبانی نشونما ده. جسمانی نشونما د ماشوم څه ده؟ هغه دا چونکې استادان ځان سره نوٹ کړئ چې په آغاز کې د ده چې کوم آزادي د دې ډیولپمنټ چې دی دا جسمانی نشونما کې راځي. لکه په هغې کې د هغه حرکات دي، لاس پې پښو ګرځېدل، دا چې دی د ده جسمانی ډیولپمنټ کوي، یعنې منډې تړلې وهل، یعنې په دې په وړو قدم پابندي نه ده لګولې، ځکه دا د نشونما د عمل نه پیروزي. او دا سټیک چې دی بنیادي طور د 2 کال نوالې تر 4-5 پورې دی. دا شان د هغه چې دی کوم واړه عضلات چې دي هغه ګوتې دي، دا هم د ډیولپمنټ نه تیروزي. نو چې کوم والدین دي نو ماشومانو ته داسې مواقع ورکول پکار دي چې هغه دا استعمالي. لکه مثال په طور پستن کې تار اچول، دا یو عام څیز دی، خو د سره د کنسنټریشن توجه مضبوطېږي او د کوم د لیکلو سکل چې دی هغه ډیولپ کېږي. خانان کې وریجو کې کاڼي اړول، دغه شان په دال کې کاڼي اړول، دا یو وړوکی کار دی، خو د سره د توجه مضبوطېږي او د واړه سکل چې دی نو دا هم ډیولپ کېږي. د دې سره د سوشل ډیولپمنټ دی. زه به مختصرا وایم، دا ډېر زیات اهم ټاپک دی. سوشل ډیولپمنټ دا دی چې معاشرتي دغه په ده کې پیدا شي، د ژوند د معاشرې سره مطابقت پیدا شي.